ډیرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې د ورځې یو خاصه وظیفه او کمالي وظیفه دا تاسو وکړئ انشاءالله. د هر رقم حاجت دپاره، د هر قسم پریشانۍ دپاره، که نارینه دی او که زنانه دي، که ښځې دي او که سړي دي، دا وظیفه د انشاءالله د خپلو حاجاتو دپاره راونیسي. کم حاجات چې نه پوره کیږي هغه به رب العالمین انشاءالله دې وظیفې سره ضرور به ضرور پوره کوي، ځکه دا داسې وظایف دي محترمو چې دا ډېر کمالي وظایف دي. او تاسو به تبلیغي حضرات کتلی وي، نو دا تبلیغ د حضراتو کم چې هغه په لاهور ریوڼ مرکز کې ناست دي او غونډه دنیا د هغوی د دعوت او تبلیغ د کار محترم مسلمانانو د هغې دپاره محنتونه، کوششونه، دعاګانې کوي. د هغې بزرګانو په دعاګانو کې به هم تاسو راشئ او د هغې بزرګانو محترمو د هغوی چې کمې وظایف کوي، نو هغه وظایف محترمو هغوی ښودلي دي چې د پریشانو او د غمونو او په دې وخت کې دا وظایف تاسو شروع کړئ انشاءالله. هر رقم حاجت دپاره، هم هر رقم پریشانۍ دپاره، ځکه چې تبلیغي مرکز چې کم دی رایوڼ، د هغې چې کم اوس امیر دی، کم مولانا دی، یو بزرگ انسان دی، ابدالو کې راځي. هغه ابدالو کې چې د هغه دعا فورا الله تعالی قبلوي. مولانا نظر الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه، هغه د امت دپاره دا پیغام جاری کړی دی چې په پوره دنیا کې محترم مسلمانان نن پریشانۍ دي. امت چې دی هغه تفریق شوی دی، امت په هغه مصیبتونو کې راګیر دی. نو هغوی دپاره دا وظایف انشاءالله پکار چې دا وظایف شروع کی انشاءالله. هر پریشانی او هر غم او د دنیا څونه مصیبتونه دي دا به ټول امت نه انشاءالله ختم شي، او تاسو ته هم الله تعالی چې کوم حاجت غواړئ الله تعالی به درته پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړئ انشاءالله. صحت باندې به الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړه. محترمو، نن چې زمونږ کوم وظایف دي هغه 15 وظایف دي. 15 دا چې کوم انسان شروع کی د دنیا ټول غمونه به الله تعالی لري کی، ټول حاجتونه به پوره شي، ټول مسلې به الله جل شانه ختم کی، او دا به ضرور ختمیږي، ځکه دا مولانا نظر الرحمن صاحب وظایف دي محترمو. هغه یو ابدالي انسان دی، یو مجرب انسان دی. الله تعالی ول ډېر زیات هغه د دعا د قبلېدو حکمتونه ورکړي دي. نو هغه دا وظایف انشاءالله ښودلي، تاسو هم وکئ، مونږ یې هم انشاءالله کوو. نو د جمعې په ورځ کوم وکړو ډېر زیات بهتره وي، ګینې هره ورځ یې کولی شئ. هره ورځ به دا وظایف تاسو انشاءالله په دې طریقې سره کوئ. زه د تعداد هم ښیم، طریقه هم درته ښیمه. خو د جمعې په ورځ کې یو 2-3 وختونه داسې دي چې هغې کې الله تعالی دعاګانې قبلوي، او حدیث مبارکو کې هم د هغې ذکر دی. یو هم محترم مسلمانان چې کله اذان وشي د هغې نه واله تر د جمعې د مونځ ختمېدو پورې دا ډېر خاص وختونه دي. دې وخت کې چې هر وخت کې دا وظیفه وکړي او دعا وغواړئ الله تعالی ضرور قبلوي. یو چې کله اقامت شروع شي امام پسې، نو هغه وخت کې قبلېږي. یو چې کله امام خطبې ته وخیږي، د دواړو خطبو منځ کې هغه ناسته چې وي هغې کې دعا قبلېږي، او د جمعې د مونځ نه فورا بعد دعا قبلېږي. او یو چې کوم خاص وخت دی هغه د مازدیګر د مونځ نه پس انشاءالله دا وظایف هم د مازدیګر د مونځ نه پس وکئ، او د ماښام مونځ پورې انشاءالله الله تعالی هم حاجت پوره کړي. او که نه دغه نه وي نو د ماسخوتن مونځ نه پس خامخا دا وظایف وکئ. صحیح شوه. تاسو ته به انشاءالله په سکرین باندې هم ښکارېږي، ځان ته سکرین شاټ وباسئ. لومړنۍ وظیفه چې د محترم مسلمانانو هغه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا به 314 پیرې وایي. صحیح شوه. دویم نمبر چې د سورت فاتحه او سورت اخلاص. سورت فاتحه به 3 پیرې وایي، الحمدلله رب العالمین تر ولا الضالین پورې. هغې پسې به یو پیره قل هو الله احد الله الصمد لم یلد دا سورت وایي. بیا به یو پیره سورت فاتحه، بیا یو پیره سورت اخلاص. 3 پیرې به دا تاسو دغه ترتیب سره وایي. د هغې نه بس محترم مسلمانانو 314 پیرې به حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، دا به 314 پیرې وایي. د هغې نه پس محترم مسلمانانو 41 مرتبه، 140 مرتبه یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، دا به تاسو 140 مرتبه ووایئ. د هغې نه پس محترم مسلمانانو 314 پیرې به دا دعا ووایئ،
فدعا ربه انی مغلوب فانتصر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. دا وظیفه تاسو ان شاء الله خامخا شروع کړئ. یو ورځ یو کوئ، دوه یو کوئ، تر څلوېښتو ورځو پورې دا ان شاء الله جاري وساتئ. ان شاء الله ټول غمونه ټول پریشانۍ هم الله تعالی ختم کړي. امت باندې چې کم هغه دغه دی پریشانۍ دی هغه به هم الله تعالی ختم کړي. نو ستاسو د حاجتونو سره سره به الله تعالی د تمام انسانیت حاجتونه الله تعالی پوره کړي ان شاء الله العزیز. محترمو دا بهترین وظایف دي د حاجاتو دپاره، د پریشانو دپاره، د غمونو دپاره ان شاء الله چې د خپلو حاجاتو دپاره یې راونیسو او په دغه طریقه کار ان شاء الله کوو. الله جل شانه مو تمام په تمام حاجتونه پوره کړه، تمام ضرورت ته الله تعالی ستاسو پوره کړي، تمام حاجات ته الله تعالی ستاسو پوره کړي. ان شاء الله موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو ته دعاګانې کوو. الله جل شانه دې زموږ ستاسو حامی او ناصر شي. د ټول امت مسلمه صلی الله علیه وسلم دې الله جل شانه حامی او ناصر شي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.